أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آياتنا کی الله جل مجده د يهود قباحتنا ذکر کړل. ترتیب وار سوالس قبایح نو پای کې و اته ذکر شو. پدینن آیات کې الله جل شانه یو بل قبیح صفت تدوی ذکر کړي. یو ناکاره صفت تدوی ذکر کړي چې هغه د لوزون ما تولي د الله د عهدونو ما تولي هغه خاصول دي او په خپل قسمونو باندې پیسې اغستل دي. نو الله جل شانه په کتاب باندې هم پیسې اغستل او په دغه باندې قسمونه خورل د دنیا لپاره هغه عوض اغستل. نو دې کې دا ناکاره صفات هم دی او الله جل شانه بیا د دې سزا هم ذکر کړي په دې آیت کې. اشعث ابن قیس هغه فرمایي چې دا صحابي دی ودا ځان باندې نازل شوی دی زما او د بل سړي په یو یا پسمکه باندې جګړه وا. هغه په سلام نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وروړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایل چې گواهان د سرشتہ کله قسم دلوا ما ته چې بس خو دا قسم نه بس قسم وکړي کنه صفافه خو نشته په ناروا قسم باندې دغه قسم باندې بل کس پته یادو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایي کوم سړی چې قسم وکړي د پاره د داسې مال چې هغه د نیه په کې دروژنی نو الله جل شانه سره په داسې حالت کې د ملاقات کیږي چې الله به توصي او الله جل شانه بیا دا آیت نازل کړ. نو دې کې الله جل شانه د ټول خلقو مذمت بیان کړی دی چې کوم خلق غلګي د الله لوزونه هغه وعده نه پوره کوي او په خپل قسمونو باندې هغه عوض دي یعنی د روزن قسمونه پوره کوي. الله جل شانه فرمایي ان الذين يشترون يقينا خلقوا اخلي بعهد الله وعدود الله تعالی باندې وايمانهم او قسمونو خپل باندې ثمنا قليلا پیسې لګي یعنی عوض ده. نو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دغه خلق دغه کسان لا خلاق لهم هیڅ برخه بني هیڅ حصہ بني لهم تدوی فی الاخره اخرت کې اخرت کې به صحیح سمجھا. ابو ذر رضی الله عنه نو روایت راغلی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایل چې دغه کسان څه دي چې الله جل شانه په خبر په قیامت باندې نه کوي او نبی پاکي او عذاب الیم ول الله وتعالى ودا دا خبره نبی کریم علیه السلام ذکر راته درې ځله فرمایله. ابو ذر وی چې ما وی چې بس دا سړی په تباہ برباد شو چې افسوس دی. بیا مې تاسو کو اې د الله رسوله چې دا سړی خو تباہ دی د خپل تاوانی دا سوق دی دا سوق دا خلق وی راته فرمایل چې دا سړی د چې سیخ ته پیدا نه کیټونه یو عکس ته چې هغه خپل احسانات په خلق باندې زبادي
احسان دې وسا کړی دی بیا بیا وته یادې بیا بیا وته یادې خېګړې وسا کړی دی بیا وته یادې سه پسې باندې پیسې ول ورکړي دي بیا بیا وته یادې سه پسې باندې چې موقع راځي نو دې پکې دې اغله پلان دوه پیسې ورکړي دي زه زکاتونه پلان کول وکړم زه چې صدقه کوم وسیله پلان کول وکړم هغه مخکې خلک کوي دا سړی ته الله دې وسکي او دریم کس هغه دی چې هغه لګي خپل سودا د دغه په قسم باندې خرڅي نو د دې وجنه د دغه قسم د ډېر سخت سره هیڅ خلک فنا کمانه دنیا لپاره یا د لګي ملامتیا نه د بچیدو لپاره قسمه قسم په دغه قسم معاملو کې قسمونه خوري او بیا د لګي غونډه کې ګټه لپاره خلک قسمونه خوري دغه وای قسم دوکې دغه لپاره کوي نو الله جل شانو فرمایي چې کوم خلک دسي چې په دغه باندې قسمونه خوري او د الله په وعدو باندې چې کوم دی هغه ماتي هغه باندې عوضونه دي لا خلاق لهم في الاخره اخرت کې سن ولا يكلمهم الله او خبره به مونږ کړی الله تعالی دوی سره د رحمت خبره به الله دوی سره نه کوي حساب کتاب کو سکی د ملائکه په لاس باندې وسکی معاملات ټول د ملائکه په لاس وسکی ولا ينظر اليهم يوم القيامه فرض قیامت په نظر د رحمت باندې ګوري او ولا يزكيهم او نه بدی صفاتو کې نه به پاکي یعنی صفات قوم نه دی الله تعالی کوشته مؤمن دا کار کی مسلمان د جنت خو اخیری زیاده چې په حالت د ایمان کې دنیا نه تری خدای چې په جنت کې کمزې الله بل مرتبه نه تری بچ کمزې کې پړم بزل پوتې بس الله به خبرې کوي چې زه جنت ته خلار شم کارونه ډېر غلط کړی ولهم عذاب الیم او یبه دې پر عذاب الیم درناک ټول جنتیانو مرتبه کې یا دې بلان مرتبه کې نصیب به خپي او کو چې دا قسمونه دې حتی رسیدلو او د الله دا وعده کې خلق ته مخه تکول ته محبت رسول چې ایمان ته تلو نو بیا دا په حق د کافر کې دا خبره ده چې نو مصلا نو په آخرت کې جنت کې صحیح نو په الله تعالی هم کلامی کوي نو متنازل د رحمت کوي او نو پاکي د ګناهونو او جهنم کې به عذاب دي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب دلتنا الله جل شانه يوبل قباحت اليهود ذکر کوي چې دې کې د الله د کتاب سره ډېر ظلم کړو او هغه دا چې دی با د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه په اخر باندې به جبه بدلولې جبه بدلل یا خدا هوا چې دا الفاظ کې به لفظ به تورات لکه انجیل کې دا لیکلي و چې ولد الله عیسی الله عیسی پیدا کو هغه په تلفظ بشو ولد الله عیسی عیسی علیہ السلام چې کوم دی تولید د عیسی علیہ السلام یا مطلب دا چې هغه زوه څنګه چې سوي چاره کېږي نو پدې سمه ابنیت او زوال د عیسی علیہ السلام نعوذ بالله ثابت کولو چې به ورته تاولي او د قشان نور د الفاظ بوا دغه يهودو باندې کې راغلي کنه چې لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا راعنا زموږ رعایت وساته نو دی به راعینا دا لفظ به رسول کې پیدا کړه راعینا معنا ازمش مشکیا نبی علیہ السلام سمے راعینا ازمش مشکیا نغسپک قتل بیت مراد دا جب تاول به يهود کول دا يهود صفات او علماء لیکلي تفسیرونه کې چې په دې امت کې چې کوم ډېر خلک د صدیق هغه د جبه بدلی د قران کریم بعض الفاظ غلطي لکه کوم خلک چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د نور قائل دي او د بشریت منکر دي
ناغي ولفظ وي خلق تشعمياني انما انا بشر مثلكم انما انا بشر مثلكم قران كده سلسله ودي ده سيكي ان ما انا بشر مثلكم ان ذلك او ما انا بشر مثلكم ان بشك ما انا بشر زرو بشر عشان استاذ نقول لك معنين بدل لك اللفظ بدل لكن انما كفدي غير ما بها سرا او دي هم نافيه وداسه کوم د کینو بعض خلک را لګي د خپل باطل لکه شیعان را لګي د باطل مذهب لپاره چې کوم دین او هغه تعبیرات په قران کریم کې کوي یا الفاظ باندې خپل بدلی یا چې کوم دی دا مطلب دی چې داغه مفهوم او معنا ای کې ګډوډواله راوړي ای باندې جبته نو چې کوم مطلب د الله نو هغه په ځای پری دی او د خلق تصور دا جوړ کی چې دا ماته الله کلام هو او د الله خبره مې ته د الله د قران نه مې ته چې کوم دا دلیل پیش کړ حالانکه هغه ضروري اته خپل قرآني تفسیر کړی قرآني معنی کړی د خپل باطل عقیده د لپاره د باطل نظریه د لپاره د باطل سوچ لپاره او یو باطل چې کوم دین عمل لپاره دا ډېر ظلم دی د يهودانو صفات چې څوک یې خلک نغاو لګي په معنی کې ګډوډوالي قادیانان وایي چې کوم آیاتونه راغلي چې نبی کریم علیه السلام تذکرہ د پکې او احمد لفظ پکې راغلي دی محمد لفظ پکې راغلي دی دا ما یادي او احمد لفظ پکې راغلي دی زمان غلام احمد نوم دی نو دا ټول زندقه ده زندقیت چې کوم سړی د تفسیر نه کوي الله جل شانه د دې هغه تذکرہ او قباحت بیانوي څنګه قرآن کریم په تمام دنیا ته او د قیامت په عام دی او چې دا صفت چا کې می دا قرآن کریم هغه ته مخاطب دی دا قرآن کریم خطاب اپ کستم دې کوم سړی چې دا صفت چا کې الله فرمایي وان منهم او بعض الذين وان يقينا منهم بعض الذين لفريقا خامها يودلدا يلون شاهي ارم السنتهم جب خپل بل کتاب په کتاب سره نه په وخت قراءت د کتاب کې چې کله کتاب الله لولي د تورات لوستره انجیل به لوستو نصرانو نو دغه وخت به جب اړول دا څه هغه په اړول لتحسبوه د پاره د چې ته ګمان او کې پدغه چې کوم دی الفاظ کوم استعمال کی یا کوم معنا رو بسي چې هغه تحریف شوه کوم کلام دی چې ته پاغي باندې ګمان وکي من الكتاب الله د کتاب وما هو او حال دال چې هغه نه من الكتاب د الله د کتاب ځان جوړ کړی وسره ويقولون او دوی وای هو چې دا چې کوم دی دغه من عند الله د جانب د الله تعالی نه دی دا د الله کلام دی او ته ما د الله خبر الله د سی ویا الله فرمایا الله په خپل کتاب کې ویلي تاسو څنګه بیا بتا تا متاثر کی چې زما د خبر اومن لشي او دی په الله باندې اعوذ بالله په لفظ الله باندې وکشي وما هو حال ذات شغا من عند وما هو او نه من عند الله تجانب الله تعالی ځان جوړ کړی الله کوم ويقولون او دوی وای علی الله تعالی باندې الکذب تبو وهم يعلمون او حال چې خفوی وګوره د الله کتاب نه د ټوک مسلو کتاب جوړول نه پکار د الله کتاب نه چې کوم نه قرآنی تفسیر پکار نه دي د الله د کتاب چې کوم نه قرآنی تفسیر باندې کې تفسیر بس هغه چې کوم سلف صالحین کړی دي د الله کتاب په کوم نه د مشرکان ایتونه په مسلمانانو پټ کې نه ظلم دي د الله د کتاب په اقا شان تشریح کې چې څنګه الله سلف صالحین ته خودل د زموږ لپاره هغه معتمد دي مقتدا دي او که په کول په کول کې نه بس دا خو ځان کومې تفسیر نه کوا چې بچا د فټ کو بس چا سره شپې د جنگو سبا له فکر دا خېج او بس په خو په ازمولیان نه کړ چا سره جنگو کې په سبا لا یا په سبا لا باندې کله تفسیر ته وګورئ نو ګوره د قران آیتونه په ټول فټ د بلعام باغ آیتونه په فټ او دا شان چې کوم دی د ابو جهل آیتونه په فټ کې د فرعون آیتونه په فټ کې دا ډېر ظلم نه تفسیر د څه کوا چې کوم سلف کړی دي سلف دا په ټول کې کړی ته تفسیر کوا او څوک وي او چاته نسبت کیږي بس هغه په نقصان کې نه ته په
ګوتو ته من حصہ ته په پټ کومه دا قرآن فټ په خپل باندې راغلی هر چا چې کوم چا کې نقصان نه او کوم سړي د الله کتاب صحیح طریقې سره بیانې نو هغه و جوړنا ما یاد هغه هغه څوک یاد نه هغه د الله کلام یاد دا الله کلام چې کوم دی دا خی د دې وجه تفسیر کې چې کوم نه تفسیر چې غین علماء ډېر سخت سره فرمایل چې په خپل طبيعت باندې ته تفسیر کې د سلف صالحین خیر دا ډېر ظلم ويقولون او دی وی علی الله الكذب فالله بينهم وهم يعلمون حال الذي خبره اوس دی به د يهودو چې الله چې مونږ عیسی علی السلام ته ابن الله وي دهم تاسو ویلو چې د الله عز وجل بالله الله جل شانو فرمایي چې ولې تاسو وایي اکم زوی دي تاسو چې کوم سړی د الله بندي الله ولا نبوت مونږ ته لوی منصب ورکړي نو څنګه غو الله هغه وی چې الله په ځای باندې سما عبادت کوي او د الله سره مام شریک کړي او ماتم سجدي کوي زما پوجا پاک کوي دا خو سره کې دي نشي دا دغه وی الله ما کان لبشرین ندی جائز د یو بنده د پاره یو انسان د پاره یا ندی لایق د یو انسان سره ندی مناسب د انسان د پاره ان یعطیه چې الله ور ان یعطیه الله چې الله ور به قطع الكتاب خپل کتاب والحکم او په د خپل کتاب یا قرآن او یا چې کوم نه سنت او حدیث مراد الله ولا په ورکی کتاب ول وقت عیسی علیہ السلام الله کتاب ورکړو اپو هم الله پاک درین دی ورکړو والنبوت پیغمبري ول الله ورکړي او ثم يقول يا غويا للناس خلقتا كونوا شيء عبادا بندگان لي زما من دون الله ما سوا الله تعالی نو دا نشي کېدی بلکې دا غزي مداري خدا نه دا چې هغه نه غوي او نه جایز او نه لایق دی غسره نه خایدا غسره نه مناسب دی غلا چا د سی ویا ولکن کونو لیکن اخو د سی چې الله تعالی کتاب ورکی حکمت ورکی نبوت ورکی نو داغه خو چې کوم دعوت کوي او دعوت هغه څه کوي د دعوت نه کوي چې د شرکیات دعوت کوي ولکن کونو لیکن دا ویا چې کونو شی ربانیین خدا پرست خدای والا شی خدا پرست شی ربانی چاته ویل شي حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې فقها او علما او هغه علما چې عاملین په خپل علم باندې یعنی عمل کوونکی په خپل علم باندې او چې کوم سړی وی عامل په خپل عمل باندې یعنی عمل کوونکی په خپل علم باندې نو هغه سره باندې دین خلق ته شته باندې وي کنه ربانی نسبت دا رب ته دی او سوغي ربان نه دی یعنی هغه سړی چې هغه د خلقو تمام توجه او د هغه ټول چې کوم دی سوچونه فکرونه هغه تنظیمات برابر کړي او دین طرف ته ولګوي چې ته ربانی عالم دی چې هغه ټول وردا مشغلای چې د خلق څنګه د خدای په توحید باندې مین شي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقو باندې روان شي ټول ورځ د فکرې ټول ورځ د محنتونه مشغلای د ته ربانی دی بما کنتم فسبب د چې تاسو وې تعلمون الكتاب چې تاسو خود کتاب لا تاسو خود کتاب و بما کنتم او فسبب د چې تاسو تدرسون چې په خپل قصد کولو ګور تاسو بل تم خای او په خپل امتکوي د وجه رباني چې خدا پرست شي عمل په خپل علم باندې وکي خپل اخلاق سم کې خپل عادات سم کې خپل کردار سم کې خپل اعمال سم کې اسو کو چې دا مطلب دی چې معنا دا ده ما کنتم تعلمون الكتاب فسبب د چې تاسو په خپل زده کوو کتاب وبما کنتم او سبب د چې تاسو تدرسون بل تخوتو بل ته خاين یا په خپل زده کوي نو په خپل زده کوي بل تم خاين خدا پرست شي ولا امركم او الله جل شانو فرمایي چې دا چې چل الله پاک کتاب حکمت او نبوت ورکی هغه دا حکم نکي ولا یامر او دا حکم نکي کوم تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې تاسو اونې سه ملائکه والنبیین او انبیاء کرام اربابا اختیار من د قانون شرعي
ارباب رب ونیسه په ربوبیت سره ونیسه ارباب جمع د رب ده نو مراد اختیارمند قانون شرعي دي یعنی مطلب دا دی چې شرعي قانون او شرعي احکامات با تاسو ته ملائکه او انبیاء دغه په خپل طبيعت باندې هغه اختیار مقام راځي چې مالکان د شریعت جوړولو ملائکه دي مالکان د شریعت جوړولو د انبیاء دي مالک د شریعت یو الله دی او د الله پیغامات ملائکه نوري د الله پیغامات انبیاء کرام نوري نو دا سم چاته نتی ویلي عیسی علیه السلام آیا موږ آیا حکم کې تاسو ته بالکفر فکفر باندې بعد از انتم پس چې تاسو مسلمانان نو تاسو چې سړی په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي او ایمان ولا شي مؤمن شي څنګه به پیغمبر ولګي او سړی ولګي او خلک ته چې اوس کافر شي نعوذ بالله او کفر دی چې سړی عیسی ابن الله ویا ملائکه نعوذ بالله تعالی متاسنا ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا صراط المستقيم يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك علما نافعا وعلما مباركا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه